پارٹی مرکزی رہنما همایون خان، محمود زیب خان پاکستان پیپل پارٹی ضلع صدر، دلتا انتہائی قابل احترام پاکستان پیپلز پارٹی قیادت و مشرانو، زه د خپل کوربه حاجي نواب خان شکریه ادا کوم، یوې د خپل زړه خبرې وکړي او یوې د خپل مینې اظهار وکړي. او ما ته داسې یاد وي چې اشراف باچا صاحب په تقریبا اکثریت ملګرو ته ټلیفون کړی، خو دی نه دي ویلي چې دا یعنې څه شمولیتي تقریب دی، بلکې د ملګرو ګیدرینګ دی، یو ناسته ده. نو زه د دغه الفاظو څخه اتفاق ساتم چې دا د ملګرو راغونډېدل دي، د ملګرو د یو بل سره خبرې کېدل دي. خورشید علي خان ډېر په جامع او ډېر په معنی انداز باندې خو کمی خپلې موږ ته وښودلې چې دا کمی دي. یقینا د مغولو په چاپلوسو باندې پارټۍ نه چلي، ټیک ټاک به خپل ملګري ته صحیح خبره کې، او هر چا له د کلي ملک له الله خپل یو حیثیت ورکړی دی، عالم له الله خپل یو حیثیت ورکړی دی، ډاکټر له الله خپل حیثیت ورکړی دی، انجینر له خپل حیثیت ورکړی دی، وکیل له خپل. ته به څوک نظر انداز کولی نه شي او نه به یې انډر اسټیمیټ کې. او یو خبره زه کومه، ما په یو پمفلیټ کې لیدلي چې د عربو په ځمکه په مکه او په مدینه کې چې اسلام خور شوی دی، نو خلکو قرآن وروستو لوستلی دی. اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق، رویه، برتاو، مینه، محبت، چم، گاونډ او سړي ته قدر ورکول لیدلي دي. د هغې نه پس اسلام راوړی دی، قرآن یې وروستو کتل. حقیقت دا دی چې هغه رویې څه شوې، هر سړی یو بل ته په زړه کې بد، او چې دا کله رالل په دغه په تندو کې غوټه راغله، نو دا د بغض د حسد په زمره کې هم راځي، خو بل طرف ته د سړي خپل شخصیت هم تباه او برباد کوي. که زه ستا سره ډېر هم بغض او حسد وکړم، په والله که ستا په عزت کې د څلورانو کمی راوستی شم، خپل عزت به کمو. خو که زه ستا قدر وکړم، زه ستا خبره په عزت باندې وکړم، او زه د خپل ملګري د خپل مشر یا د صدر یا د خپل سپینګري یا د خپل کوشنر یا د ناظم ذکر خیر په بل محفل کې په ښو الفاظو وکړم، هغه محفل کې چې زما خبره اوري، زما قدر په دې زیاتي، په دې کمیږي نه. ګورئ، زما د خبرې غرض دا دی چې یو بل ته لږ زړونه کولاو کوي، یو بل ته لږ مینه ورکوي. ډېر لوی ورکړ در سره دی، ډېر لوی دغه در سره دی، خو میدان ته به راتګ او په خپلو رویو کې تبدیلي دا به راوستل غواړي. او لږه به داسې حضرو مذاق خبره وکړم، حاجي نواب خان وي چې ګوره هلکه که څوک داسې ورکېدو داسې خرابېدو نو همدغسې به یې جرمانه کړو، په خپله یې وي. دې کې دا اوس خبرې اوس برابر ټول دي، خو ګره 500 روپۍ نشته، حل نه وایي. ګوره په دې کې اوس هم د خورشید علي خان چې دونه ښایسته خبرې وکړې، دی په برابر نشته. خو لکه داسې به دا ټول جرمانه کړي، که داسې به سړي خفه نه وي، موږ ټول جرمانه کېږو، موږ ټول په دغه کې راځو. خو دې وجې نه د نوي عزم سره، د نوي جذبې سره، د نوي سوچ سره، او زه ته وایم یار دا دومره سپینګري زه خو پېژنم، ما ته د دوی حیثیتونه معلوم دي. دا څوک چې ناست دي د خپل ځای باندې ډېر لوی حیثیت والا خلک دي. اصل په خدای ته دا ملګري راپاڅېدل که نه، او دوی په اخلاص باندې څه په زور کړی، هېڅ هم نشته. خانه ستاسو زور موږ ته معلوم دی، موږ هم درسه پنجې والي دي او تاسو هم راسه پنجې والي دي. ستاسو زور لیدلی وای، ښه زور در پکې دی، خو خدای یقین وکړه که لږې پنجې مو ښخې کړې، لږې پنجې، نو هېڅ درنه څوک مخه نه شي وړی. خو د اتفاق، د اتحاد، د ورورولۍ، د مینې او د محبت ضرورت دی. زه یو ځل بیا د خوږ مشر حاجي نواب خان، د هغه د خاندان، د هغه د بچو، د هغه د رشته دارو شکریه ادا کوم چې دوی په مینه باندې دعوت موږ ته راکړی دی. او د خپل خوږ قاید همایون خان شکریه ادا کوم چې ټیم ایستلی دی. محمود زیب خان یا زه یا دا نور مشران د زی یا لمزیلو یا څومره، دا خو باچا صاحب موږ خو د کور او د کلي محلي ملګري یو، جو خیر د موږ په یو بل نه، خو د ده بیا شکریه ادا کوو چې دی راغلی دی. او زموږ په منځ کې خو خیر موږ هم د باندې راغونډېږو، کله کله تپوس کوه، او ستا نه هم ګورې ګیله وکړه چې ته سم تپوس نه کوې. زما خیال تا چې ګیله تپوس وکړو، داسې چې په دې لاره ځې نو زموږ د ټولو تپوس کوه. الله دې مال او تاسو له دا توفیق راکړي چې په اخلاص
په دې پارټۍ کې او په اخلاص په دې ډله کې او په اخلاص موږ خدمت خلکو کو د عوامو خدمت او د خلکو د یو بل سره چې لږ ډېرې فاصلې پیدا شوي دي چې دا په مینه په محبت او په ورورولۍ باندې بدلې شي او دا د جرمانو سلسله ورشد هم جاري وساتي. شکریہ.